بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم خادم نو من هغه زګونه ویلو چې په کم ځای کې په انسان باندې صرف قضا لازمي صرف کفاره لازمي او د کفاره سره قضا وزن سبق کې مونږ وایو چې هر کم زګونه دي چې په ال دغه په انسان باندې د کفاره واجبېږي نو شروط وجوب الکفاره د کفاره د واجب کېدو شرطونه دغه ده کنه لا تلزم الكفاره الا اذا توفرت الشروط الاتيه نه لازمي کی کفاره مگر هله چې کله په اداراتونو کې شرایط ټول مندل شي نمبر 1 اذا اكل او شرب في اداء رمضان کله چې د خوراک کا کوي په ادا د رمضان کې مطلب دا د رمضان مبارک ادا روزه نيسي قضا نه نيسي که قضا نه ولا یا دا چې نه نفلی روزه نیولا او بای کې خوراک کا کو نو صرف قضا به لازم نه کفاره به نه لازم او چې د رمضان مبارک میاشت او د رمضان مبارک په میاشت کې ادا روزه نیولا او بدی کې هغه د خوراک کا کو قصدن عمدن نو بیا په دمه نسی کفاره وبي اذا اكل او شرب في اداء رمضان کله چې دا خوراک کا کو په اداء رمضان کې ولا تلزم الكفاره لازمي كفاره اذا اكل او شرب في غير رمضان کله چې بغیر رمضان مبارک خوراک کا کو مطلب دا چې لکه نفلی روزه نیولا او باغ نفلی روزه کې دا خوراک کا کو نو بیا په باندې کفاره نشته کذا لا تلزم الكفاره اذا اكل او شرب في قضاء رمضان دا رنګ بل باندې کفاره نه لازمه چې کله د خوراک کا کوي په د رمضان مبارک په قضا کې ان کله د رمضان مبارک میاشت قضا راوړي رمضان مبارک میاشت کې ته روزه قضا شوی دا او د بیا قضا راوړي او پای کې خوراک کا کو نو بیا به کفاره نه لازميږي بلکې صرف قضا به لازميږي نو اذا اكل او شرب عامدا فلا تلزم الكفاره اذا اكل او شرب ناسيا وکله چې دا خوراک کا کله په قصبانه نو علو به کفاره لازميږي کله خوراک کا کړو په هی رمانه نو بیا هم کفاره نه لازميږي واښوي بل اذا لم يكن مخطئا في اكله وشربه چې کله دې نه خطا کیدونکې په خوراک کا کې واښوي به معنی کا خطا شو به خطا څه مطلب وو لکه د سهار والے اذانونه ویلې شوې دي خدای نه وخت را پاتې له دوی چیرې دا بانګونه بچونی ویلې شوې د خوراک کا کو یا ماخام جریره بانګونه لانه دی ویلې شوې او د خیال دا چې دا اذان ویلې شوې ده او درو جماعت کړو دې په دې کې خطا شو نصب قضا به لازم ده کفاره به نه لازم اذا لم يكن مخطئا في اكله وشربه کله چې دې نوی خطا کیدونکې په خوراک کا کې فلا تلزم الكفاره بس لازمي کفاره اذا اكل کله چې د خوراک او شربه اسکا کو مخطئا خطا کیدونکې ځوانن بقاء الليل چې دا ګمان دا و چې د شپه لا باقی را سهار شوه نه او دا پښمنه وکړه په دغه ټیم او دخول المغرب یا د مغرب داخلي دلو ثم تبين له انه اكل نهارا بیا د پته ولګی چې لکه دا خو ما د ورځو خوراک کړل ما خام شوی لا نو پوه شو ویل معنی نو دې پدې کې چونکه خطا شو نو په دا باندې قضا صرف دا کفاره وبیني روزه به پوره کوي اذا لم يكن مضطرا الى الاكل او الشرب کله چې نوی دی مجبوره خوراک کاکتا مطلب دا که بده منده سي حالت راغی چې ډیر ارتاویدو او مړ کېدو نور او خوراک کاکته محتاج د بیا به خوراک کاکو کې بیا روزه صرف قضا به راوړي کفاره به نه راوړي او کده خوراک کاکته محتاج نه و یعنی اضطراری حالت کې نه کله خوراک ونه کې اسکا کو نه کې مړ کېږي نه نو بیا به کفاره لازمي او قضا به لازمي اذا لم يكن مضطرا الى الاكل او الشرب کله چې نوی دی مجبور کړی شوی خوراک کاکدا فلا تلزم الكفاره لازمي كفاره اذا اضطر الى الاكل او الشرب کله چې مجبور کړل شو خوراک کاکدا لکه پوه شو به معنی ها مخکې وای اذا لم يكن مكرها على الاكل والشرب چې بره باندې زور زبردستی نه کړي په خوراک کاک باندې مطلب که چا ورته بہت زور زبردستی په وکړه چې لکه ته خوراک کنه کو راځي دی وځ د مړکوم دی نو بیا په د باندې کفاره نشته د سب قضا ده او قضا باندې چې اقرار نه وکړو اس وچ بوته د خوراک کو نو بیا په قضا هم د کفاره به هم ده اذا لم يكن مكرها على الاكل او الشرب کله چې نیوی دی په د باندې زور زبردستی کړل شي په خوراک کاک باندې فلا تلزم الكفاره لازمي کفاره اذا اكره على الاكل او الشرب کله چې اقرار کړل شو په د باندې خوراک کاک بیان الكفاره وذا كفاره چوي کنه نو الكفاره التي تحدثنا عنها الان هي وهغه کفاره لکه مبارک جز مون خبر وکړه چې د روزي ماتولو د وجه په دمانه کفاره لازم ده نو هغه کفاره سره
نو عتق رقبه مؤمنه كانت او غیر مؤمنه یا خو غلام آزادول دي سری غلام آزادول او غلام آزادول که مؤمن او که غیر مؤمن غلام آزادول چې دا کفاره کوي یا که غلام نو موجود یا اوس په دې زمانه کې لکه غلامان نشته او یا دا چې طاقت نه کېلو چې غلام دی واخلي او هغه آزاد کی نو بیا به صيام شهرين متتابعين چې دوه میاشتې په پرله پسې روزي نیسي لا يتخلل فيها يوم عيد ولا ايام تشريق چې نه به راځي په منځ دایږي د اختر ورځو او نه د ایام تشریق مطلب دا چې به د خپل ترتیب د دوه میاشتو روزو د شي جوړي چې د اختر ورځ به ګمرا نشي او ایام تشریق به ګمرا نشي ایام تشریق به ویلو چې 15 ورځې په کال کې روزي نیول چې دا مکروه دي مکروه تحریمی دي یو د وړو کې اختر ورځ یو د لوی اختر ورځ او د لوی اختر نه 2-3 ورځې بعد یو لسم دولسم دی لسم تاریخ پرې باندې روزي نه کیږي نو بلې په دې بر خپل ترتیب د روزو د شي جوړي چې د اختر ورځ به هم را نشي او د ایام تشریق ورځ به هم را نشي او که بدی ورځو کې دا د دوه میاشتو کې په 60 روزو کې کله یو ورځ سیلندار روزه ماته کړله مطلب 45 نیولې او 45 ور باندې دا بوزه کړله نو بیا برات په میاشت د سره واښو مې باندې زنانه ان زنانه دوه میاشتې پر لپاره روزي نشي هغه د مېز کې ماهواري بیماری راغله یا په مېز کې هغه د نفاس راغ نو لکه دا بل دي تسلسل نه خرابای بیا هم لکه نیويش واښو مطلب شپې ته ورځ بیا هغه پوره کې دا زنانه اگر چې په مېز کې ورته حیض رالو یا په مېز کې ورته نفاس رالو قامه ماته به ګورو کېږي نه صيام شهرين متتابعين دوه میاشتې پر لپاره روزي لا يتخلل فيها يوم عيد چې نه راځي په مېز داږي د اختر او زونه ايام تشريق نمبر 3 اطعام 60 مسكينا من اوسط ياكله عاده شپېتو مسکینان له خوراک ورکول په مقدار د هغه چې هغه عام طور باندې خوري یعنی عادتا چې شپېته کسان څونه خوراک کوي نه شپېتو کسان له خوراک ورکول بیا وایي چې تجب الكفاره على هذا الترتيب چې په دې ترتیب باندې کفاره ورکول لازم دي لا ول لګ غلام بیا د شپېتو روزي نیول او بیا شپېتو کسان د روټه ورکول فمن لم يجد عتق رقبه چا چې ونه موندو د غلام آزادول یعنی مطلب چې غلام نو چې د آزاد کړي نو صوم شهرين متتابعين نو دوه میاشتې به پر لپاره روزي نیسي فإن لم يستطيع کچت د دوه میاشتو روزو د قد نه لرو نو فاطعم 60 مسكينا نو د به سورج روزي نیسي ها شپېته ورځې با شپېته کسانو باندې به روټه خورای لكل مسكين وجبتان كاملتان په هر مسكين دبا د وخت پورا ډوډۍ چرنده ورکوي پورا خوراک چرنده بول ورکوي واښو به معنی یعنی هغه وجبه خوراک ته لګيږي چې انسان باغې باندې د ماسپخینې روټۍ یا د ماخام په روټۍ کې د مړی واښو د ماسپخین نمک چې کم خوراک ولګيږي دا غدا ولګيږي دا دغه غدا او د ماسپخین نه بعد چې کم خوراک ولګيږي د ماسکوتنه پورې ایت عشاء ولګيږي نو د چې لکه د ماسپخین خوري یا د ماخام خوري د چې مور خوراک پدې کوي ويجب الا يكون في المساكين من تلزم نفقته كالوالدين والابناء والزوجه او په دې مسکینانو کې د شپېته مسکینان چې د خوراک پاغو باندې خوري نو دا ضروری ده چې په دې کې به داسې کسان نه وي چې په باندې خرچه لازمي لکه مطلب په دې شپېته کسانو کې به د بچي به نه د مور پلار به پکې نه د خزو پکې نه پوه شوي باندې کروڑې پکې وو جو بالغان نو جو باندې خورول شي په ورونو خورول شي په خورزو خورول شي په تروريانو خورول شي په ترونو خورول شي ځکه د خرچه پاغو باندې د په باندې خرچه نه لازمي ويجب الا يكون في المساكين او نبي په واجب دي دا ضروری ده چې نبي په مساکینو کې منا غسوک تل د منافقته چې لازمي په ما نفقه دا غلک والدین شو ابنا او زوجه خطق شو اذا اراد ان يفتح الى المساكين حبوبا وکله چې دا اراده وکړه چې دې مسکینانو ته خوراک ورکړي دا غلا ول ورکړي حبوب دانی ول ورکړي مطلب دا کړي چې دوی چیرې اوس بسره ولا مخالف بسره ولا ما کو نقدي پیسې به ول ورکما یا بوله دا غنم بول ورکما جوار بول ورکما نو فعليه بدل لازم دي ان يدفع الى كل فقير چورکي به هر فقير ته نصف صاع من القمح او دقيقه نیم وګه دا غنمونه یا د وړونه دوا سیره چې دي کنه دا به دغه ورکي وړه یو صاع چې دا 3 کیلو 3224 ګرامي 3224 ګرامي واښو به باندې یو ساعت د 100 ګرامي 3224 ګرام او نیم ساعت دی نو دا ده 1 کیلو او 612 ګرام
1 کیلو او 612 ګرام مطلب 1612 ګرام چې دا ورکه او احتیاطاً په حکم 2 کیلو احتیاطاً په حکم 2 کیلو غنم ورکه یا بل 2 کیلو د غنم ته پوس وکي د په حکم د 2 کیلو غنم ته پوس وکي واښوي چې هغه 16 روپۍ یا روپۍ چې دا بشپېتو کسانو ته به دغه روپۍ ورکه یا بشپېتو د څه باندې کې چیرې ته دوه درې بوجه وړه بوله مدا به چا کارول کوم نه دا بشپېتو کسانو ته ورکول لازمي او که یو کس له ورکه نو د ورځې به شپېته ورځې به بیا غل ورکه و شو به دی باندې لکه د شپېته عادت نه دا به پوره کول پکار دي شپېته یو پیرا او بس هغه ورکه جو خبره ختم شو اذا اراد ان يدفع الى المساكين کله چې دی اراده وکړه چې ورکه مسکینان د حبوبا دانی فعليه لازم دي برمانه ان يدفع الى كل فقير چې ورکه به هر یو فقیر ته یعنی هر فقیر ته ورکه نصف صاع من القمح نیم اوګه د غنمونه او دقیقه یا دوړونه او قیمت نصف صاع من القمح یا نیم اوګه دا یا به قیمت ورکه نیم اوګه د غنمو او صاع من الشعير یا پورا صاع ورکه پورا صاحب ورکې د وربشو او د کجورو یعنی که کجوري ورکې یا د وربشو ورکې نو د بیا 3.5 کیلو ورکې څونه ورکې 3.5 کیلو پورا صاحب یو بدای قیمت ورکې پوښوي او دا ګور اوس لکه په دې ورځو کې خو غنم چې دا ارزان دي او وربشي چې دا لکه کجوري ګراني دي په هغه زمانه کې چونکه رسول سلام په زمانه کې کجوري چې دا ارزان وي نو کجوري ډېری دي او دا غنم دا چونکه ګرانو په زمانه کې دا لګ ورکول دي او قیمت صاعین یا با قیمت ورکې دی وږي د غنمو یا د وربشو شعیر د وربشو او تمر یا د کجورو بس ده